ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب ثم الرد على ذوي الفروج النسبية بقدر حقوقهم ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالاة ثم مقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره ثم الموسى له بجميع المال ثم بيت المال. وليس متوجه شي خلق من ویلیو کله چې یو سړی وفات شي داغه مال پوری څلور حقوق دا مرتب متعلق کیږي. اول نمبر د مړي د مال نه چې هغه ته طریقه ویل کیږي د دینه به د مړي کفن دفن کو او موږ تعریف کړو د تجهیز کفن دفن موږ ته پښتو کې ته کفن دفن وی عربی کې ته تکفین او تجهیز ویل کیږي. د کفن دفن تعریف دا دی چې یو سړی وفات شي تر قبر پورې باغ څومره خرچه کیږي د ته کفن دفن ویل کیږي. نه ټول نه اول موږ د مړي د مال نه دا وکړو. دویم نمبر با مړي باندې کوم قرضونه به ادا کوو. او دریم نمبر با کوم مړي وصیت کړي وصیت نه د قرض او د کفن د پن نفس چې کوم پیسې پاتې دی هغه کې به وصیت نابیزو خو سره په صلح مال کې. او څلورم نمبر به د مړي د غمال د بقایا مال به ورثو باندې تقسیمو. ورثو باندې به څنګه تقسیمو د غیر لپاره لس صورت دي. اول نمبر ذوی الفروز ته به ورکو. ذوی الفروز تعریف هم کړو. ذوی الفروز هغه خلکو ته ویل کېږي د چا حصے چې قرآن سنت یا اجماع کې مقرري صحیح د اجماع کې. او دویم نمبر عصبو ته به ورکو. عصبه نسبیه وتا عصبو تعریف هم کړو چې په لغت کې پټ ته ویل کېږي مطلق عصبه او یا احاطه کول ته ویل کېږي. او په اصطلاح کې عصبه ویل کېږي هغه خلکو ته چې د ذوی الفروزونه ما بقیه مال ذوی الفروز ما بقیه مال وړي او کزان لینو به ټول وړي. به دا په دوه قسمه عصبه نسبی او عصبه سببي. نو په دویم نمبر کې چې موږ ورکو دا به عصبه نسبی او ته ورکو. توجه وکوي. او دریم نمبر کې به عصبه سببي ته ورکو. نسبی موږ ویل تعریف هم د نسبی کړو چې د ولادت رشته وي یعنی خپل منس کې دا غو رشته وي پلار شو زوی شو ورور شو تر شو. او سببي هغه دا چې یو کس بل د ازادۍ سبب جوړ شوی یعنی مولا را پاسي کې غلام آزاد کې دوړو منس کې کم اوس کم عصبیت دی نو دیتا مولا العتاقت ویل کېږي. دا دریم نمبر شو. اول نمبر ذوی الفروز دیو له ورکو. دیونه کم بقایا پاتې شو به عصبه ول ورکو. او کچری عصبه نسبی له ورکو. کاسبه نسبی نو دا ویخه ځکه هغه نشاته څنګه پاتې کیږي. کاسبه نسبی نو اوس بیا عصبه سببي ته ورکو. دا دریم نمبر شو. او کاسبه سببي نو دې پورې خو ویلو کنه. وسلورم نمبر وس به ورکو په عصبه سببي کې نسبی سببي کې به نسب جاری کو. معنا دا چې مولا نشته نه مولا زوی ته به ورکو. مولا زوی نشته نو سی ته به ورکو د سبسلان دی ځا. او که زوی نو سی وغیرہ نشته نو پلار له به ورکو. نه مولا پلار لا پلار نشته نکله به ورکو. پلار او نکم نشته مولا ورور له به ورکو. ورور نشته ورارله دغه شان ببسلان دي زو. او کدام نشته نه مولا چې کوم ترونه دی غوله به ورکو. دغه شان برازو ترونو زامن ولا کدام نو دا مولا یې چا آزاد کړي دی. اوس په دې کې سبب تلاړ شو. د مولا له به ورکو. برحال څلورم نمبر په سببي کې نسب جاری کول دي. خبر ورسېدلې سو شو څلور. وګوره عبارت کې څلورم وایو. ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة. دا دريمو. ثم عصبته على الترتيب. بعصبة مولا على الترتيب بخپل ترتیب معنی چاول جزء مولا له ورکو به اصل مولا له ورکو د خپل لغشن ترتیب دی.
به جز ابي مولا له به ورکو به جز جد مولا له به ورکو ترون لا ثم الرد على ذوي الفروض النسبيه دا مزدکو بلی سب کنه پنځم نمبر برد کو ذوي الفروض له به ورکو که سبق یا پات شو عصبی نسبیه ته به ورکو او کاغو نو موجود عصبی سببیه ته به ورکو کاغوم نو موجود په دې سببي کې به نسب جاری کو وخت می ویلو قدام نو موجود اوس برد کو رد نو رد چکیږي دا صرف او صرف په ذوی الفروض کېږي یاد ساتئ ښه پچا کېږي بیان را روان دي ذوی الفروض سوق دي ان شاء الله ان قریب را روان دي په ذوی الفروض کې هم دوه داسې دي چې هغه من رد نه کېږي چې یو زوج دی یو زوجه ده نو رد چکیږي دا په ذوی الفروض معنی کېږي خو هغه ذوی الفروض چې هغه نسبی ذوی الفروضی او زوج او زوجه د یو بل ذوی الفروض دي خو نسبی خو نه وی کنه دا زوج چې دا زوجه خو څخور نه دا خو بل څوک خزه شوی او نه دا زوجه چې دا زوجه ستر نه او نه بل څه خوریا وغیرہ نو دا خاوني خو هیڅوک هم نه خاوني جوړ شي یعنی نسب کې نه خو صحیح رائے دا د مولوی صحیح رائے او په دې معنی فتوام ده زمون فقہی کتابونو کې دا کم فتاوی دی هغه کې لیکل شوی دي چې کم ذوی الفروض دي چا باندې چرت کیږي کاغه نو موجود به په زوج او زوجه باندې مرد کو خود مردا چې په دې زوج او زوجه باندې رد کو نو دلته به نه کو دی 5 نمبر کې اغه لسم نمبر بیت المال نه پس به رد کو بیت المال سینو موجود واپس براشو زوج او زوجه باندې برد وکو لک صبر وته کې به تاخير کې به ویما بهرحال 5 نمبر رد کولی او رد به ذوی الفروض معنی کیږي او ذوی الفروض ماغه مراد دي کوم چې ذوی الفروض النسبی کا نو زوج او زوجه تبار شو مال مفتبیر اداره چې بدیوم کیږي نو وی ثم الرد على ذوی الفروض النسبیه به برد کیږي په ذوی الفروض النسبیه باندې بقدر حقوقهم داغود حقوق موافق ان شاء الله باب رد کې براشي د چا څومره حق زید وي هغه رد کې بوله زید ایسا ورکه خپل صورتونه دي ثم ذوی الارحام شپږم نمبر کې به ذوی الارحام ته ورکو د دې بیان روان دی زمنګ د وفاق د نصاب نه بار دی خو بهرحال موږ کوشش کوو چې موږ وایو تخصص والو ته به خامخاوي او د خیر سلام ذوی الارحام مفهوم دار چې څوک میراث مستحق وي او د ذوی الفروض او د عصبونه نوي نه د ذوی الفروض نوي او نه د عصبونه نوي هغه به ذوی الارحام ته ورکو د شپږم نمبر کې شو هم نمبر مولا الموالات دی مولا الموالات چاته ویل کی تاسو لږ برابر مولا الموالات دي ته ویل کیږي شروع د اسلام کې دا طریقه وا او دې دا حیثیت ورته ملاو لکه څنګه چې ورور ته حیثیت ملاوي د خپل ورور نه میراث وړي به دغه میراث نسخه شولو دا اوس چې کوم په وم نمبر کې دی دا یو سم برقرار دی لګو ته وکړي مولا الموالات چاته ویل کیږي یو سره بلته وی چې زما خو څوک نشته نه مسلمان شوی ما دا به عام طور کم نه یو مسلمانانو غو بدا کولو زما څوک نشته بالکل آزاد یم انا ته د سیو کا د دې سړی ته مثال یم چې د سیو کا تزما مولا المولا جوړ شه مولا الموالات جوړ شه ما کم جنایت کولو هغه دیت می تور کوا یعنی کم جرم می کولو هغه جرم تړه کوا که سبا له وفات شوم نو زما میراث به ته اخلص کا سیم زما څوک نشته نو کدی ویل چې ټیک ده ما ته قبول ده دا ما چې وته ویل ایجاب ده او د قبول کو بس خبره مولا الموالات قائم شو زما له طرفه کما څه جنایت کو دیت بداور کوي کزه څه وخت وفات شو من زما میراث به دا وړي دا یو طرف هم کیږي لکه دا اوس یو طرف شو کدر ته الټو ویل چې بس ما طرف هم د غشان حساب ده کما څه جنایت کولو دغه جرم برا سره تړه کې دیت بتور کې او کزه و سوال وفات شو ما میراث هم تاخلا ما ویل ما تم منظور ده ما تم قبول ده نه دوړو طرفونه شو په بشوري دا په شروع د اسلام کې د مکمل حیثیت حاصلو به نسخ شو نو زمره برقرار دي چې د وم نمبر کې مطلب دار ذل فروز نه بنوي ښا همدغه شان عصبونه بنوي ورور نه جوړيږي عصبین سبيونه سببيونه هم نه دي
سببي کې نسبيونم نه دي د سرازه نوم نمبر کې دی به امخکني کسان کې نو موجود به بدت میراث ورکو خو دې لپاره څه شرایط دي زیاته ته بیانوم لکه توقع دی دا تقریبا شپږ شرایط دي شپږ شرایط دا په هغه کس کې دي څوک چې ایجاب کوي چې زه ته يم چلکا کزه چر د جنایت وکما دیت به متړه کې او زما میراث به تاخلي دا وی ټیک ده ما د لپاره څه شرایط دي نو هغه اوري اول نمبر دا څوک چې دا مول الموالات کوي دا به آزاد وي غلامی نشي کولای ها ځکه دا میراث خو مولا وړي عاقل بوي همدغه شان بالغ بوي یو شرط دا شولو آزاد عاقل بالغ بوي دویم شرط عربي بنوي او نه با د یو عربي آزاد کرده غلامی نه با عربي وي او نه به یو عربي آزاد کړي وي دا به ان شاء الله تاسو به دا کوم عربي فتاوی دي کې ورا شرایط مقدته پیدا شولوي بینه خدای دی واجب ته معلوم شي کوم لولي فتاوی دي کنه کې دا ذکر کړی دي دوا دریم نمبر دا مولا الاعتقاد به چا سره نوي مطلب چا آزاد کړي دي هغه دا سباله ملشي میراث به څوکړي چا آزاد کړي به وړي کنه کذو الفروز نو اسبای نسبی نو میراث به غوړي انداسې بم نوي ښا مثال دار چې نوې مسلمان شوی څو شو درې څلورم نمبر دا یو کس سراغ د موالات نشي کوله مثال به تور مزه ته مشاله کته ما سراغ د موالات وک حالان کې ما د سراغ د موالات کړي دي او در الریډي زما یو دیتم ډکړې دي زما یو جرم میکړو دا غي جرم هم ډکړې دي دا خو به ته نقصان شو ونه رسیدلې خبره مانی شرط ولدا دا چې عقد موالات د چا سره کوي د دې مخکې به د یو داسې کس سره عقد موالات نه وي چې هغه د خون بها کړي ښه د کم جرم کړي هغه ډکړي داسې بنوي کدا سیوانو به چا سره کړي هم دغه سره وي څو شو سلور پنځم نمبر داسې بم نوي چې د یو جرم کړي یو بیت المال د هغه جرم ډکړي خپل طرفه بیت المال اوس خو میراث هم بیت المال اخلي داسې نشي کېدلی چې جرمونه د بیت المال ډکه یو میراث ته بل کسوړي ولا څو شو پنځه شپږم نمبر پاکت کې بعد دیت او د وراثت صراحت موجود وي دا به ورته وي چې دیت به مې غوړې تور کې ک جرم مې وکړو میراث به مې توړي نو صراحت د میراث صراحت د جرم به کې موجود وي کده دیت دا شپږ شرایط چې کوم ویل دا کس ته باردی کم چې عقد موالات کوي بل سره کا ایجاب چې کوي اکه چې قبلې دا غره پر دا شرایط نه غره پر صرف عاقل کېدل کافی دي کا غره پر ګڼ شرایط نشته عزت شول دا خبره بهرحال وم نمبر څوک دی عقد موالات دی نو وي ثم مولى الموالات اتم نمبر ثم المقر له بالنسب على الغير تصلك برغور اتم نمبر کې شرایط دي کا اتم نمبر نوم دی مقر له بالنسب على الغير وګد نوم دی او مفهوم داسې دی چې وسله بل لپاره اقرار وکي او د نسب اقرار وکي لکه زه د اسرار مولوی صاحب لپاره اقرار وکم د نسب او د نسب اقرار چې کی نسب ځان له ثابتې بل له ثابتې زه هم داس ما ورور دی رجته ما ورور ویل نو دا نسب خو ورور بس نه سي کنه نسب خو چا بس سي پلار بس سي نو ګویا ما اقرار وکړو د نسب او ځان لمهونه کو پلار لمه کو د ازما د پلار زوی دی نو یو سره بل اقرار د نسب وکي او بداسي انداز یو کی چې ځان د نه ثابتې بل له ثابتې لکه بل مثال وردا ازما د تر زوی دی نزلتم اقرار د نسب دی خو بغیر معنی دی معنادار چې تر له زوی جوړو ما د ازما وراره دی دلته اقرار په نسب دی خو ځان لنه ورور لچ مطلب د ازما د ورور زوی دی نسب به غب سي دیر پر څلور شرایط دی وایو ری خپل کې 15 شرایط دي درې شرایط کتاب کې ذکر دی او دوه بلک د بار نه وایو یو شرط د مولوی صاحب دا چاره پر چې اقرار کې دا به مجهول النسب وي د مبارک زمه مداز ما ورور دی دا به مجهول النسب وي ځکه چې د نسب معلوم یو زمه ورور دی دا خو ښکارا خبره ده چې غلطه رټو خلک په پیږي دله به اعتبار نه وی کا
دویم نمبر شرط ولدار چې دا اقرار به ممکن وي ممکن هم د بار نه دی ښه کتاب کې درې دي ممکن څه مطلب دا یادومه دا زما ورور دی نو دا زما هم عمره دی نو بس ټیک د صحیح د ورور جوړېدی شي اوس دا سړی چې کم دی دا زما د پلار نه مشر دی او زه دته هم دا زما ورور دی دا زما د پلار زوی جوړېدی شي نشي جوړېدلی که نه دې لم به اعتبار نشته دی نه اقرار به څه وي دا نسب چله چې ثابتوي هغه ته ثابتېدل به ممکن وي ښه دوه دریم نمبر اقرار به ځان له نه کوي غیر له به کوي زه به داسې نه یم چې دا زما زوی دی ځکه که داسې مې ویل چې دا زما زوی دی نو بیا خو مې د نورو زامنو په شان شو بیا خو به دا عصبه میراث وړي دویم نمبر کې چې کوم اول ذوی الفروض دویم څه عصبه نسبیه او د هغو میراث به وړي څو شرایط شو دوه درې شو ټول که نه څلورم نمبر شرط اچا باندې چې اقرار کوي هغه به نه اقرار کړی نه به انکار کړی ما ویل دا زما ورور دی څه مطلب زما د پلار زوی دی که نه نو پلار به مې دا نه ویلي چې او زما زوی دی دا به نه ویلي چې نه زما زوی نه دی نه به اقرار کړی نه به انکار کړی ځکه که اقرار وکړي چې او زما زوی دی نه بیا خو عصبه وکړي شو دا خو بیا اتم نمبر کې نه دی انکار به هم نه کړی چې نه زما زوی نه دی ځکه چې انکار وکړي که نه نو بیا په یو کې هم نه دی څو شرایط شو څلور پنځم شرط دا مقر چې دی که نه چا چې اقرار کړی دا به په خپل اقرار باندې تر مرګه پورې قایمي مطلب ما ویل دا زما ورور دی تر مرګه پورې مې هم دا خبره ده که چېرې مرګ نه مخکې مې ویل چې ورور مې نه دی ما دروغ ویلې قصه واپس ختمه نو مقر له بالنسب علی الغیر کې ټول څو شرایط شو پنځه تیرې به ښه سوچ کوه چا لپاره چې اقرار کوي هغه مقر دی مقر له چې څوک دی هغه به مجهول النسب وي یو دویم دا اقرار د نسب چې کیږي نسب چاله ثابتې دا نه ثابتېدل نسب به ممکن هم وي دوه دریم نمبر چا باندې چې اقرار کوي چې د پلاني زوی دی هغه نه اقرار کوي نه انکار کوي پنځم څلورم نمبر دریم مې پرېښودل دریم دا و چې اقرار به ځان دپاره نه کوي دا نسب به ځان نه ثابتوي بل له به یې ثابتوي څلورم نمبر اچاله چې ثابتې هغه به نه اقرار کړی نه به انکار کړی پنځم نمبر دا مقر به په خپل اقرار باندې برقرار وي تر مرګه پورې عزت شو دا خبرې ورته وګورئ ښه نو وایي عبارت ته مغکرې ثم المقر له بالنسب علی الغیر بیا هغه کس چې هغه دپاره اقرار شوی وي بالنسب د نسب اقرار ولا شوی وي او علی الغیر ځان لنه غیر ته ولا ثابتې ګوره یو شرط ذکر شو که خیر می نسب ثابتې غیر ته کوم چې موږ دریم نمبر ذکر کړو بحيث دا په داسې انداز باندې اقرار کوي لم يثبت نسبه باقراره چې نه ثابتېږي صرف ته د په دې اقرار سره نسب د دې کس هغه چاله چې ثابتې هغه سره نسب نه ثابتېږي یعنی دا ما ویل دا زما ورور دی صرف زما په اقرار باندې د نسب زما د پلار نه ثابتېږي وایي زما پلار نه اقرار کړی او نه انکار کړی دی وینه شو به نسوي بحيث بدس انداز لم يثبت چې ثابت نشي نسبه نسب دغه مقر له باقراره د مقر په اقرار سره من ذلك الغير دغه غیر نه ثابت نشي ول غیر نه اقرار کړی نه انکار کړی به اذا مات المقر على اقراره او به مقر وفات شي په خپل اقرار باندې ټول څو شرایط ذکر شو ټول دلته درې دي ټول وشو کا پنځه شو یم په خبره باندې پوه شولې پنځه شرایط شو نو اته سورتونه بیان شو کا اته نهم سورت ګورې مولوی صاحب اول به ذوی الفروض ته ورکو داغونه بقایا پاتې شو به عصبی نسبی ته ورکو هغه نه دی موجود نو عصبی سببی ته به ورکو هغه نه دی موجود سببی کې به نسب جاری کو هغه نشته رد به وکړو رد هم نه کېږي څه وجه د رد مانع موجود دی نه کېږي یا د رد والا خلق نشته شپږم ذوی الارحام ته به ورکو هغه نشته مولا الموالات چا سره چې عقد موالات کړي دغه ته یو چرا شهر وسته والا
څوک یې نشته دی نو خبره پوه شو دا هم نه کېدله نو چا دپاره دغه قسمه اقرار کړی او دا 5 شرایط هم چې وله وس ویل دله به وس ورکو مقر له بالنسب علی الغیر له به ورکو دا هم نشته دی یعنی داسې اقرار هم نه دی کړی هیڅ چا دپاره کړی هغه د نه مخکې مړ دی به موسی له بجمیع المال ته ورکو چا دپاره چې مولوي صاحب شروع کې مونږ ویلي وصیت یې کړی وصیت نو وصیت به خو په 3 نمبر یو دا مونږ چا کې شروع دا خو 4 نمبر شروع دي خو مونږ ویل چې وصیت نافذي کې به څومره مال کې به نافذي کې سولس کې نو مونږ ټولې 10,000 روپۍ جوړې کړې وي که تاسو سوچو 2000 کفن دفن کې لګولې وي 2000 قرضونه کې لګولې څو پاتې وي 6,000 2000 چا لپاره وصیت کړو د ټول مال غلم ورکړې وي باقي څو پاتې وي 4,000 نو 4,000 کې الفروض ہوتا سبعی نسبیه ہوتا سببیه ہوتا سببی کې نسبیه ہوتا دا نشتره رد ذوی الارحام مولا الموالات مقر له بالنسب علی الغیر دا یوم نشتا او روپۍ پاتې څوري 4,000 دغه 4,000 روپۍ وسرواله نام نمبر کې هغه موسی له ته وای چې مو دام درواله 2000 لمخ کې درکړې وي نام درواله بس قصه ختمه څو شو نه رسم نمبر اقرار وصیت سره کړی نه دی چا لپاره یا یې کړی دی خو سلس ناکام یې کړی دی اوس بقیه 4,000 روپۍ د باغی څه وکړو هغې وصیت خو یې نه دی کړی اوس به بیت المال ته ورکو ښه خو شرط دا دی چې بیت المال صحیح وي داسې نه چې ډاکوان پې ناست دي په دغه وخت کې بیت المال ته مه ورکوه به ښه جي که بیت المال هم نه و نو به صحیح نه و هغه خبره مې ته کړې وه په زوج او زوجې به رد کېږي ویلي مو که نه و نو وس به کو کله یو خبره یاد ساته الاشباح والنظائر د فقه او د قواعد فقه او کتاب دی ښه موږ په تخصص په نصاب کې شامل لې دوی مسمعي کې به ان شاء الله وایو الاشباح والنظائر الته لیکلي چې فتوا بده ده چې په زوج او زوجه باندې رد کیږي خو ماشي دلته یو خبره ذکر کړې ده چې خلک په یو غلطۍ کې لویدلې دي هغه ویرت پکېږي نو په دغه درت چې کوم بنظم قسم دی هغه کې دام شامل کړي وای دا څنګه ده پکار رد پکېږي خو د لسم نمبر نه پس په رد کې ښه هو بشولې نو وای ثم بیت المال به بیت المال وی سلام علیه سپته ته لګ تیر کا ودرېګا وته تیرېګا کم دې ځنه وای کله سړی وفات شي دغه مال پورې څلور حقوق ودا مال دا تکفین او تدفین پکې وایم کنه چې کله سړی وفات شي او د وارثانو ته میراث ملاويږي نو اول به اصحاب الفرائض نه موږ شروع کوو چې کله یو کس وفات شي هغه د مال پورې څلور حقوق مرتب کیږي متعلق کیږي هغه کې اول تدفین او تدفین دی چې کله دا وشي دا غي نه بعد بیا قرضونه ادا کیږي او قرضونه چې کله ادا شي بیا به وصیت نافذيږي او د وصیت نه بعد بیا مال تقسیمیږي ورثاو کې نو ورثاو کې لس کسان دي چې په غوي باندې به مال تقسیمیږي هغه کې اول اصحاب الفرائض دي اصحاب الفرائض هغه کسان دي چې هغه د پاره کتاب الله سنت او اجماع حصہ مقرره کړی دا دوی ته ملاويږي بیا د دینه بعد عصبه دي عصبه په دوه قسم دي یو عصبه نسبی ده یو عصبه سببي دا عصبه نسب مطلق عصبه غي ته ویل عصبه غي ته ویل چې اصحاب الفرائض نه کمال پات شغوړي ټول وسی او که اصحاب الفرائض نه وي نو ټول مال ځان لایوسی نو بیا دویم نمبر به عصبه نسبی وي عصبه نسبی غي ته ویل چې هغه کې د ولادت رشته وي په دریم نمبر به بیا عصبه سببي وي عصبه سببي یعنی معتق غلام چې غلام چا آزاد کړي وي هغه مولا ته به ملاويږي کچرته بیا د عصبه سببي نه وي نو د عصبه سببي او په نسب کې بیا میراث جاری کیږي بیا پنځم نمبر رد علی ذوی الفروض به چې د دوی څومره حقوق دي دغه اندازې مطابق برت کیږي شپږم نمبر کې به ذوی الارحام وي ذوی الارحام مخ چاته ویلې شي چې میراث وړي خو ذوی الفروض او عصبه کې نه وي داخل اوم نمبر مولا الموالات وي مولا الموالات دا وی چې یو کس بل سره عقد وکي چې کما جرم وکړو نو زما جنایت بتا دا کوي او که زه وفات شم نو زما میراث بتا وړي اتم نمبر مقر له بالنسب علی الغیر دا چې بل د پاره اقرار وکي خدا اقرار به داسې وي چې مجهول النسب بنوي او ممکن به وي اقرار او ځان لپاره بنوي غیر د لپاره به وي او تر مرګ پورې به پدې او تر مرګ پورې به پکایم وي او
او غیر بنه اقرار کړی وي نه به انکار کړی اتم شو. نو نهم نمبر بیا چې چاته وصیت مخکې کړی و دا ټول نو هغه ته بالفرض 2000 روپۍ ملاو شوی شپږ زرو کې او دا نور سیدونه نو څلور زره پاتې دي نو به موسی له ته ورکو ټولې به ورکو کچرته موسی له نشته موسی له هم نشته او مغه شپږ زره روپۍ دي نو بیا به دا ټولې بیت المال کې جمع کیږي. ابي دا وی یاد نشو دا ګوټه راخه سبا پوری ګوټه را سبانه سبق هم ګوټي سبق دی هغه نه پس به ان شاء الله به ځان سره کاپی راوړی پین راوړی به بورډ شروع کیږي ها. سبا تعریف وکا سبا سے تعریف دے سبب کی جاری کی شرائط سے دی اول نمبر دا کم نسب چاله ثابتې دغه اغله ثابت دل بچوي ممکن به وي ها قائم وي دا اقرار چې کوي نو ځان د پاره بینه کې نسب بزان لنه ثابتې بل به ثابتې به نهم پوه پښولې دا به ګټه لګوي خټول به یادوي ان شاء الله کني به نه رسیږي بيخه غیر حاضری په کې منځ کې ما کوي چې غیر حاضری دی وکړه نو به سبق از کړای غونته کې به ماتيږي بس